السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم زیم شاجي زیم کامران خټک. ګرانو کتونکو، نوخار دریای کابل په غاړه جی ټي روډ او د دریای کابل مینس کې پول سره ولاړ یو. تاسو ته به زموږ شاته په نظر راځي د دریای کابل اوبه دې ټایم کې په خپل جوبن کې دي او های لیول سیلاب دې ټایم کې دریای کابل نه تیریږي. ګرانو کتونکو، دې ټایم کې دریای کابل کې 3,36,000 کیوسک ریلا 3,37,000 کیوسک ریلا دا دریای کابل کې روانه ده. مختلف علاقې زیر آب دي. مسلسل تاسو ته مونږ اپډیټ درکو. زمونږ ته مخامخ چیلو منډی سره جی ټي روډ هغې ته اوبه راوختې. نوشیره کینټ عملا د اوبو په ضد کې دی. مارکیټونه هغې ته اوبه دننه شوي، کورونو ته اوبه دننه شوي. دې خوا نوشیره کلا کافي علاقې د سیلابي اوبو ووالې. ډېر زیات مسایل دي، مشکلات دي، خلقو کې یو یره ده او په جی ټي روډ او په هر علاقه کې یو هنګامي غوندې یو ایمرجنسي یو د یرې صورتحال هغه روان دی. هر څوک فکرمند دی او چته د حفاظتي ځای، چته د نقل مکانۍ ځان له چته د ماشومانو دپاره څه خوراک څه وسایل د هغې په تلاش کې دی. مونږه کنډر کیمپ ته لاړو. کمال شاه باچا صاحب هم دوره وکړه. د دې نه مخکې الخدمت فاونډیشن های لیول ټیم صوبایي صدر ورسره آصف لقمان قاضي نور مشرانو مختلف علاقو دوره یې وکړه. ابراهیم خټک MP ابراهیم خټک هغه د خیشکو او مختلف علاقو تفصیلي دورې وکړې او په دې ټایم کې په فیلډ کې دي. مختلف علاقو کې مشران لګیا دي، سماجي کارکنان لګیا دي، امدادي کاروایانې کوي. خو ډېر څه زیات داسې مسایل دي چې د هغې وجې نه عوام نورم مصیبت کې شوي دي. اوبه نشته، خوراک کم دی، منیجمنټ مسلې دي، چین د سپلای چین چې دی د مکمل طور باندې هغه ناکام شوی دی. څه ضروریات دي، څه مسایل دي، څه نوي اپډیټس دي. زما ملګري به هم دې حوالې سره خبره کوي. کامران خټک صاحب څه به وایي؟ تاسو مختلف علاقو کې ساره راسې ګرځئ. اوس مازدیګری ټایم دی، دریای کابل د مخې ته دی، جی ټي روډ د مخې ته دی. د کیمپونو کې د خلقو مسایل مو واورېدل، سیاسي قیادت مسایل مو واورېد. څه به وایي؟ تفهیم بھائی، مونږ خپل کتونکي کوم ملګري دي هغې ته مونږ اطلاع ورکوو چې مونږ 2 غنټې مخکې چې مونږ ته کوم رپورټ راغلی و ډیپټي کمیشن نوشیره طرف نه، ضلع انتظامیه طرف نه، 3,36,000 کیوسک اوبه په دې دریای کابل مونږ چې ولاړ یو په دې باندې مخکې تېرېدلې. اوس چې کوم نوی دغه راغلی دی اپډیټ 3,37,000 اوبه دا مخامخ پیمانه لګېدلې ده. دا پیمانه ښیي 3,37,000 اوبه په دې پل لاندې اوس روانې دي. مونږ دلته کې پل سره بومبره موجود یو. تفهیم بھائی، اوس صورتحال دا دی چې کورونه خو خلکو ډوب شوي دي، په اوبو کې دي. اوس خلک پوه دي چې کور کې کوڅه اساسي او ډوبې شوي دي، موږ ویستی نه شو. بس الله باندې په توکل باندې اوس پرېښي دي چې کورونه باران دا فلډ وروسته لاړ شي، خالي شي کورونه اوبو نه، نو اوبه واپس وکړي، نو خلک متاثرین چې کوم دي د کور مالکانو بیا خپل کورونو ته راځي. اوس فلحال څو په رشته دارو کره ډېره دي او څو ریلیف کیمپونه حکومت چې مقرر کړي دي. غټ ریلیف کیمپ چې دی نو کنډر کې سرکاري سطح باندې جوړ شوی دی. کنډر کالج کې تفهیم بھائی مونږ چې هلته کې لاړو ډېر خراب صورتحال دی. ما خلکو نه ما انټروګانې خلکو نه وکړې. خلکو ووایي چې 3 ورځې وشو چې مونږ دلته کې راغلي وو او 3 ورځې نه دی مونږ ته صرف چاولې راکوي. په چاولې خېټې دی مونږ ته خېټې وپړسولې او نه چای ملاویږي، نه ورته سالن ملاویږي. کله ناکله انجیو والا راشي، هغې سالن راړي او سره یو روټۍ راړي. باقي ضلع انتظامیه چې دی او صوبه خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم MPAs کم ترقیاتي فنډ دی آی په دې امدادي کاروان او ریلیف سرګرمیانو ته حواله کړی دی. مونږ یو چې هغه چې ته کې لاړو او بل PDMA او نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ چې کوم دی هغې سره کوم فنډ دی د قدرتي آفات والا هغه چې ته کې لاړو.
دا خلک چې ډونیشن ورکوي دا پیسې چې ته کېږي درې ورځې وشي کنډر کیمپ کې خلک زنانه نارینه ماشومانان چغې وایي چې موږ خېټې په چاولو باندې وپړسولې نو هغوی ته صحیح خوراک نه میلاویږي یوه طرف تفهیم یو کور پریشاني ده یو انسان دی هغه ټول عمر هغې مزدوري وکړي محنت وکړي خپل ژوند تمام کړي او هغه کور کې څه اساسي جوړ کړي کور ډیکوریټ کړي ژوند تېرېدو لوازمات اواجي ټول ملیامیټ شي خوب هغه ملیامیټ شي قدرت طرف نه یو دغه راشي عذاب پرې رالو خو بل حکومت نه چې کوم راځي ټول عمر دغه خلک ټیکسونه ورکوي دغه عوام ماچس ته به چې خلک په هغې باندې ټیکس لګېدلی وي نو هغه خلک یې چېرې اوس حکومت باندې ازمایش وخت رالو چې موږ مېلمستیا وکړي موږ ته پناه راکړي نو پناه دا ده چې موږ کم وسایل دي پټواري ته تحصیلدار ته ورکړي دي چې تجربه کار ایکسپرټ رجسټرډ ماهران دي په کرپشن کې پټواري او تحصیلدار هغوی ته دا تجربه بې حواله کړه موږ د تفهیم بھائی اکثر سرټیفاید چور خبره کوي نو وایي چې سرټیفاید چور ته یې خبره حواله کړه پټواري تحصیلدار ته یې حواله کړه پرویز خان ډېر هلې ځلې دي نوکار دپاره دا سیلاب چې اوسه پرې ولاړ دی موږ دا ویو موږ غیر سیاسي خلک یو خو موږ وایو چې هغې کې هغه کاوش شامل دی چې دا اوسه پورې دا آنک مچولي چې روانه ده او سیلاب ځان ته لار جوړوي او مخې ته یې نه پرېږدي نو دا پرویز خان چې کوم دا پوستې جوړ کړي موږ یو چې دا دی هغې کمال دی چې پرویز خان خپل وزارت اعلی په طور کې دا کړی دی اوس موږ پرویز خان ته مخلصانه مشوره ورکوو خو ته عوامو زړه ګټل غواړي او که نه یا ځان زیرو کول غواړي په سیاسي میدان باندې نو بیا خو پټوالیانو تحصیلدارو ته دا کوم سیستم ورکړی صحیح دی ای د کرپشن کوي د عوامو خېټې دی د چاولو نه پړسېږي او که نه ته یې چې نه ما د عوام بلې بلو کې او ما د عوام کې ښه رپوټیشن جوړ شي نو بیا پرویز خان ته باندې لازم دی چې تقسیم کار ټیم چې دی او خریدار ټیم دا دواړه ته بدل کار نو هله به تا سیستم چې دی دا کم ثمرات چې دي دا کم ویژن دی د عوامو خدمت دی اوس سیلاب چې دی اصل مصیبت سیلاب دی سیلاب کې کو پرویز خان تا صحیح ټیم مقرر نه کو او دا خلک ته دی ته د ریلیف ورنه کو دی دا وسایل او دی دا خېټې کم تاو چې کوم دا کېږي ختمېږي دا رزق په دې کې هم کرپشن وشو نو پرویز خان مونږ تاسو ته یو چېرې دا عوام چې دي دا به ډېر زیات جذباتي دي به دا نه ګوري چېرې مونږ ټول عمر پرویز خان ته 40 کاله ووټ ورکړی دی نو عوام دا رایې بدلېدی شي بل طرف ته تحریک صاحب کوم ناظمان دي هغه هم په دې باندې غندل وکړه چې خوراک تقسیم کار کې ډېر زیات کرپشن روان دی بل طرف ته اپوزیشن کم رهنما چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې کوم اپوزیشن لیډر دی مسلم لیگ نون ایم پی ای دی نوخار پی کې 63 نه مونږ چې کوم سیمې کې ولاړو دي ایم پی ای دی هغه وایي چې غټې پیمانې باندې په خوراک تقسیم کار کې کرپشن روان دی او په دې باندې ما نظر دی او چې کم کرپشن کوي زه به دا بې نقابه کوم مونږ ډنډې ونیولي دلته ولاړو پرویز خان ته مونږ بیا یو ځل بیا متخاطب کېږو چې دا کم خلک دي متاثرین سیلاب ته مونږ یو دی مصیبت کې دي خو دی د مسایلو ازالونه شوه دی په خوراک کې کرپشن وشو نو بیا دغه خلک تیار دي مخکې مې یو احتجاجي تحریک چلېدلی آی ټایم اختیار ولي چې په اپوزیشن کې اوس هم اپوزیشن کې خو په اسمبلی کې یو اواز اوچتېږي نو هغې اختیار ولي ویلي هغه ویلي زه به خلکو قیادت کوم امن جرګې مو احتجاج اعلان کړی دی خو دا کرپشن د راشن کې کرپشن د فوډ پیکج کې راشن کرپشن مخنیوی ونه شو نو دا صورتحال وي د عوام چې اوس کوم ریلیف کیمپونه کې دي دغه ریلیف کیمپونه نه مخ دي روډونه باندې هم کولی شي ولې تباحال خو هسې هم دي کورونه خو هسې هم ډوب دي نو عوام احتجاج ته تیار دي پرویز خان ته خیبر پختونخوا حکومت واکمندو ته مونږ دا یو ځینې ایډمنسټریشن ته مونږ دا یو چې اوس هر څه پرېږدي اوس یو شفاف سیستم یو نافظ کوي پټواري او تحصیلدار چې یعنې مونږ تقریب ملګري خبره چې سرټیفاید چور دي دا د ټیم نه وباسي او خوراک تقسیم چې دی په دې باندې تاسو خپل ناظمانو باندې طریق انصاف چې کوم ناظمان دي تاسو په یې باندې اعتماد نشته چې هغوی دا تقسیم وکړي بل نور ادارې هم شته ان جي اوز هم شته خو خلک پکې شته انصاف والا خلک هم پکې شته شامل کړئ هغوی ته دا تقسیم کار او دا خریداري سیستم دوی ته حواله کوي چې کم مصیبت زده کم سیلاب متاثرین دي چې هغوی ته دا خوراک سیستم خو هغوی ته صحیح ورسېږي ګرانو کتونکو مونږ بار بار دا خبره کوو پرویز خان او خلک مطالبه کوي نو عملاً د دې صوبې اختیار هغه د پرویز خان په لاس کې دی مونږ بیا ووایو چې پرویز خان کومې طریقې سره چې تا په خپل وزارت اعلی کې میرټ بالادستي قایمه کړې وه پټواري دې ټیک کړی و استاد دې ټیک کړی و ډاکټر دې ټیک کړی و یو سیستم دې جوړ کړی و بلا امتیاز بلا تفریق قدمونه دې اوچت کړي و
نو نن ستا نوښار هغه په لوی ازمیښ کې دی، لویو مسلو کې ګیر دی، قسمه قسم مسلې دي او د هغې مسلو ټولو نه اولنی سرچشمه چې ده چې کوم ځای نه دا ټولې مسلې روځي نو د هغه کرپشن ده. د دې کرپشن لارو درولو دپاره ستاسو د بول قدمونو اوچتولو ضرورت دی او ټیمونه بدلول، خریدار ټیم او اخیستونکي او تقسیم والا ټیم دا بدلول لازمي دي. نو بیا به ستا نوښار، ستا خلق، ستا دا مشران کشران او ځوانان بیا به خوشحاله او مطمئن به ګنې کوم صورتحال چې دی نو انتهایی خراب طرف ته روان دی. خلق عملا مایوسه دي. ستاسو خپل کارکن ناظم هغوی فریاد کوي دې ټایم کې اختیار بدل کوي دي اختیار. سفیم یو خبره مونږ بل کو چې تیر شوي 2010 کې کوم سیلاب راغلی فلنډ هغې کې پرویز خان هغه وخت ډپټي کمشنر باندې الزام لګولو چې 30 کروڑ روپۍ صرف په دې باندې خرڅ شوي دي چې هغه دا ظاهره کړې وه چې یاره ما واورې غشتي دي متاثرین باندې یخې اوبه څکولي وي. دو په اسمبلۍ کې هم خبرې کولې او مونږ میډیا سره هم خبرې کولې او هغې وخت 2010 کې چې کوم ډپټي کمشنر او فلډ وخت کې په نوښار ضلع کې په هغې الزام لګولو چې یاره واورو په خریدارۍ کې کرپشن شوی 30 کروڑ روپۍ واوره متاثرینو ته نه ده راغلي او د په الزام لګولې. اوس مونږ تا ته یو تفهیم پرویز خان په راشن کې په روټۍ کې او په اوبو کې او په خوراک کې کرپشن شروع دی او څنګه موږ یو ځل پیله مو وویل چې په صرف چاولو باندې خېټې خلکو ډکېږي او خلک په هغې کې بیماران جوړ شوي دي. بورډ قدم والا تقسیم کار بالکل ګرانو کتونکو دې ټایم کې مونږ به ووایو د پرویز خان خاندان، پرویز خان زامن بچی بنیاد روتو کار کې په هر علاقه کې ستاسو نمایندګي موجوده ده، زامن مو موجود دي، خورایې مو موجود دی، خو خلق مطمئن نه دي. که سیستم ټیک شو، کرپشن لار دې بنده کا، پټواري نظام دې ختم کو او دا سیستم صحیح لاسونو ته راغو نو ستاسو د سرګرمیانې هلې ځلې اجر خو به یاسې خدای درکوي خو خلق دا به خوشحال شي او مطمئن بشي او دا به اصل حقدار ته ورسي. دغه تازه ترین څه اپډیټ مو شیر کول او مسایل مو یو خوا چلیږي د برج باره کې چې نوشهره کلا کوم برج دی هغې کې شګاف راغلی هغې باره کې لږ اپډیټ ورکوي. ګرانو کتونکو مونږ د نوشهره کلا دې برج کې د نوشهره کلا دا پل خو ټیک دی، دې کې څه داسې شګاف نشته. دلته کې تاسو که ګورئ نو ټریفک روان دی او ټریلې پې روانې دي، غټ غټ ټرکونه ځي او بل طرف ته کشتي پل چې کوم دی نوشهره کلا هغه هم نوشهره کلا نه راوتی دی، کابل لیور کشتي پل هغې ته بندش ځکه لګېدلی دی چې نوشهره کینټ طرف ته ډېر لوی مقدار کې دوبیګاډ سره اوبه راوتي دي نو چونکې حادثه پیښېدی شي، د ګاډو ته په تګ کې تکلیف دی، ګاډو ته په اوړېدو کې تکلیف دی، خلکو ته تکلیف جوړېدی شي نو هغه پل باندې بندش ځکه لګېدلی. به هر حال د نوشهره کلا چې دا کوم پل تاسو ته ښکاري دا مخامخ تاسو ته به اوس ټرکونه ښکاري، دا مسلسل لوډ ټرکونه، دا مکمل افوا ده، غلطه ده او دا پل صحیح سلامت دی.